دا شان الله پاک وی چې ولا یعتب بعضکم بعضا، تاسو د یو بل غیبت مکوي. نو غیبت مونږ او تاسو خو دینه بغیر د انسان ژوندۍ نه تیریږي، او چې دوه کس یو ځای کیږي نو د بل سپکه سپوره، چې دوه کس یو ځای کیږي نو خپل درنا د بل سپکه، او دا مونږ او تاسو ته د سره ګناه نه ښکاری. نو دا د جبی ګناه ده، په دې سره ایمان ته لکه یو ذکر راځي چې الغیبه اشد من الزنا، لکه مونږ او تاسو ته زنا کول لوی ګناه ښکاری. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې الغیبه اشد من الزنا، دا غیبت د زنا نه سیوا ګناه ده. ولې؟ ځکه چې مونږ او تاسو دې ته سره ګناه نه وایو. د انسان په ذهن کې فضله کې د دې هغه سپکوالی پروت دی چې رب دا یو بل پس خبرې کول دا خاطر خبره نه ده. او کو چاته وی چې یاره پلاني پس خبرې مکو نه مله دا خو زه دغه په مخ کې کوم، هغه ته مخامخ هم کول شم، هغه ته مخامخ کوه خو داغه نه پیشي شاچ کې نه، دا غیبت دی، ګناه ده، ایمان ته نقصان رسي، د انسان په ذهن باندې بوج راولي، زړه د ګناه غټ تور ټاکی پیږي. حدیث کې راځي په عمل کې حدیث دی چې انسان ګناه کوي نو یو ټاکی په تور لګي، نو دغه سره د انسان په زړه باندې تور داغونه لګي تر دې حد پر ورسي چې بیا ورته د ګناه د سره د ګناه ښکاری نه. نو ځکه الله پاک وی چې ولا یعتب بعضکم بعضا، نو دام د جبی یو ګناه ده چې یو انسان د بل انسان، یو مسلمان د بل مسلمان رور سپک سپوره داغه کمه کوتاه بل ته بیانې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عزتمندو د انسان د ملکیت تبا کولو د پاره، دغه شان د انسان د ایمان ختمولو د پاره، د زړه درنا ختمولو د پاره، د الله تعالی سره د پیوستوالي یو ځایوالي ختمولو د پاره، د انسان نظام او تعلق ختمولو د پاره ډېر ګڼ شمېر اسباب دي چې په هغې سره د انسان ملکیت تباه کېږي، دغه شان د انسان ایمان ته خطر وي. تېره شوې جمعه کې مونږ خبره کړې وه چې مونږ او تاسو باندې الله پاک یو انعام کړی دی چې مونږ او تاسو ته د ایمان منتقي او نعمت نصیب کړی دی. نو د دغه ایمان حفاظت پکار دی. نو څه څیزونه داسې دي موږ مثال بیان کړو چې د هغې نه د ایمان حفاظت پکار دی. لکه مثال یې د یو ونې چې سړی یو ونه بوټی وکري نو د هغې حفاظت کوي، نو څه څیزونه به هغې ته ورکوي او د څه نه به بچ کوي. نو دغه شان د ایمان د حفاظت دپاره څه څیزونه داسې دي چې هغه به موږ او تاسو د ایمان نه لرې کوو، یعنې خپل ایمان به د هغې نه په حفاظت کې ساتو، او څه به داسې چې هغه به ایمان ته تقویت ورکوي، زورورتیا به ورکوي، طاقت به ورته ورکوي. نو د انسان نظام او تعلق ختمولو دپاره ګڼ شمېر اسباب دي چې په هغې کې یو سبب هغه د انسان ژبه ده او د ژبې غلط استعمال دی چې په دې سره د انسان ایمان ته نقصان رسي، د انسان د الله پاک سره تعلق جوړول، د الله پاک قرب نزدېکت حاصلول، پای کې نقصان او کمی پیدا کیږي. کله چې انسان د ژبې استعمال صحیح نه کوي، په صحیح ځای کې ژبه نه استعمالوي بلکې په ناروا ځایونو کې، په غلطو ځایونو کې، په داسې ځایونو کې چې هلته نه الله پاک منع فرمایلي، نو دغه ژبه استعمالول د انسان ایمان ته نقصان ورکوي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابي رضی الله عنهم ته چې املک علیک لسانک، چې ته د خپل ژبه په کنټرول کې وساته، د ژبې واګې دي په خپل کنټرول کې وساته، ژبه دې پاکه کړه، یعنې ژبه دې په خپل واک او اختیار کې راوله. کله دا ژبه د انسان د واک او اختیار نه بار شي نو دغه ژبه د انسان دپاره خساره ګرځي، د نقصان ذریعه ګرځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته فرمایي معاذ رضی الله عنهم ته چې معاذه ته د خپل ژبې خیال کوه، ځکه ژبه په ټولو مخلوق کې لو کړی دی، یعنې داسې دا مخلوق یې داسې تباه کړی دی، برباد کړی دی، لکه انسان چې څنګه لو وکړي او دا پټې ته صفا شي، دغه شان دی ژبې د مخلوق لا نقصان ورکړی دی. نو ته دا خپله ژبه په کنټرول کې کا،
د خپل جبه د خیال ساته. دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. کم انسان چې په الله پاک باندې ایمان لري، من کان یؤمن بالله، هر هغه څوک چې هغه ایمان لري په الله پاک باندې، والیوم الاخر او پرز د آخرت باندې هغه یقیني چې یو ورځ را روانه ده، حساب کتاب دی، الله پاک ته پیشي ده، نو دله پکار دی چې فلیقل خیرا، چې دې خبره کوي چې بس صرف او صرف د خیر خبره کوي، د خیر ښېګړې خبره کوي، د نقصان او د خسارې خبره نه کوي. کو شریدا نشي کولی نه او لیصمت، بیا دې چپ شي، بالکل د خلینو د خبره نه روباسي. خدا اختیار نه چې دا جواب په سمځه کې استعمال کی، د حق خبره په دې جواب باندې وکي، نو بیا دې غلی کینی، دا غلی ناسته د لپاره غوړه ده. دارنګ علماء کرام ذکر کوي چې السکوت سلامت، سلامتیا او بند جبه ساتلو کې دا چې کله دا جبه بندي نو بس ته سلامت، او کنه دا جبه هر ټیم خبرې کوي نو د دینه به داسې خبرې وزي چې د انسان د نقصان او د خسارې سبب ګرځي. نو مونږ او تاسو لا اکثر خلک داسې دي په مونږ او تاسو کې چې هغه د جبه نه په غفلت کې دي، چې زما د جبه په سمځه کې استعماليږي او د نقصان په ځای کې استعماليږي. آیا دا چې په جبه کوم خبرې کوم او دا جبه تاوم را تاوم، آیا دا زما د پاره د نقصان سبب ګرځي او زما د پاره د فائدې سبب ګرځي؟ نه دینه غافل کېدل نه دی پکار. ځکه الله پاک فرمایي چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. سورۃ قاف کې راځي 13 نمبر آیات ته الله پاک کوئی ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. چې کله انسان د خلینو یو خبر روباسي نو فرشتي ورته تیار ناستي رډي، بس مخه سره هغه خبر لیکي چې د انسان د خلینو کوم خبر وزي هغه مخه سره لیکل کیږي. نو هر انسان چې خبره کوي نو دله پکار دي چې زه دا خبره کوم آیا د نقصان ده او د فائدې ده، بل د انسان خپل جبه په کنټرول کې راوستل پکار دي. ځکه الله پاک وایي چې واذا قلتم فاعدلوا، سورۃ انعام کې راځي الله پاک حکم کوي انسانانو ته چې واذا قلتم فاعدلوا، بس کله چې خبره کې نو د خیر ښېګړې خبره کوه، دغه شان د انصاف خبره کوه. چې نشي کولی د خیر ښېګړې خبره، د انصاف خبره نشي کولی، نو بیا د غلی ناسته ستاسو لپاره نجات دی. او کله چې انسان خبره کوي نو اول سوچ کی د خبرې نه مخکې د خپل خبره تلیا پښتانه متل کوي وی سلزله کچ کا او یو زله کټ کا. نو دغه شان چې د خلینو خبره روباسي نو سلزله په سوچ کوا، چا زه دا خبره روباسم دا به نقصان کوي کو فایده به کوي، دا به زما د رور ته مخامخ راته ناست مثال مسلمان رور مې دی دته زه دا پلانې خبره کوم، آیا دته به فایده ورکړي او که دته به نقصان ورکړي، آیا د زړه ته به سکون ورکړي او کنه د زړه ته به خفګان رسي. نو خپل خبره هغه تلل او داغه نه پس جبه تراوستل او هغه کول. ځکه د مولا علی قاری رحم الله یو قولی چې عوام په بازارونو کې دغه شان زنانه په کورونو کې عوام خلک په معاملاتو کې د دې خبرې نه ډېر غافل دي چې زمونږ د جبه سکه خوي کو بدوي غیبت کوي ګناه کوي ګناه د نیکه خبرې کوي. نو هر چاله پکار دي چې د خپل جبه حفاظت وکړي، ځکه د دې په ذریعہ باندې زمونږ استادو د ایمان حفاظت کیږي. ځکه الله پاک وایي چې ولا ان سالتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. چې کله انسان خبرې کوي نو دې سوچ کوي ولې د الله تعالی پیغمبر او آیاتونه چې را لېږلي دي دې د پاره را لېږلي دي چې کنتم تستهزئون. الله پاک وایي تاسو د خبرو پورې سوچ کوئ، لکه بعض انسان بداسي چې هغه خبره کړي او خبر بني د کفر خبره به کړي، د شرک خبره به کړي، چرته ناروا به ویلي. الله پاک وایي تاسو د پاره داسې خبرې نه وي چې تاسو پاغي باندې ټوکی ټکالي کړي چې تاسو راځي قرآن پس ټوکی مسخري، دغه شان د الله پاک په نخو نهانو پس ټوکی مسخري. هر خبره ته سوچ پکار دي. کله کله انسان غافل د خپل جبینه او بے سوچ او بے فکر خبرې کوي، نو داسې خبرې کوي چې کفریه خبرې شرکیه خبرې، نو داغه نه ځان ساتل پکار دي. د جبې ډېر ګناهونه دي، د جبې هغه نه چې کوم ګناهونه کیږي داغه ګڼ شمیر دي. ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سباب المسلم فسوق، د مسلمان ته کنزل کول دا په څه باندې کیږي؟ په جبه باندې کیږي. دا ګناه ده، ګناه او کبیره ګناه ده. سباب المسلم فسوق، مسلمان رور ته کنزل کول دا کبیره ګناه کې راځي. نه موږ او تاسو خپل ژوندۍ ته سوچو
چا موږ د دې ګناه نه بچو نه اکثر خلک په دې ګناه کې اخته دي یو بل ته کنزل کول سپکې سپورې ویل بد رد ویل دا زمونږ او تاسو کمزوري ده په دې باندې زمونږ او تاسو ایمان ته نقصان رسي نو هر انسان له پکار دی چې د داسې قسمه ګناه نه او د سره ورته انسان ګناه وای نه مونږ او تاسو ته کنزل کول اډه ګناه نه ښکاری نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی سباب المسلم فسوق ایک کبیره ګناه ده بل مؤمن مسلمان ته کنزل کول بل حدیث کې راځي چې لیس المؤمن بالطعن اے مسلمان ته پیغور ورکول دا ګناه ده ګناه نو مونږ او تاسو خپل ژوندۍ ته سوچو کو هر انسان د خپل ژوندۍ ته سوچو کی او هر انسان ته خپل ځان خپل معلوم دی چایا زما په ژوندۍ کې دا خبره شته او کو نشته مونږ ته پیغمبر پاک منع کړیو دا غیبه وجود مونږ په دې خبرو کې اخته یو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې یو بل ته پیغور ورکول دا ګناه ده نو مونږ او تاسو ګورو نو درنګ پدرنګ سات په سات او چې کم ځای مو وس برکیږي نو یو بل ته پیغور یو بل ته رټنه او یو بل ته پیغورونه دي نو د دې خبرې نه ځان ساتل اې د ایمان کمزوري ده ایمان ته نقصان رسي بل ځکه راځي چې ولا باللعان ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان چې مسلمان به بل مسلمان پس خبر نه کوي هغه باندې بلعنت نه وي هغه پس بس پکې سپوري نه وي د دینه به انسان ځان ساتي دا ګڼ شمیر ګناونه دي دا د جبي ګناونه دي او مونږ او تاسو په ذهن کې دته انسان اډو ګناه وینا مونږ او تاسو ته دا د ګناه ښکاری نه نو بعضی داسي چې د هغه ټول خبر انسان بعض انسان داسي چې ټول خبري ګناي دغه شان چې خبره کینو پای پس ګناه خو چې خبره کینو ګناه خو چې خبره او دې ته خبروم نه چې را دازو ګناه کوم او کو نه زخ کوم او کو بد کوم ځکه چې بل مسلمان ته فاحش نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې مسلمان بنو فاحشی او نو متفحشی یعنی قران وی چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء سبیلا الله پاک فرمای ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا سوی د زنا خواته نږدې مور ځکه انه کان فاحشا وساء سبیلا ځکه دا ګناه ده او ډیره بدلار ده نو ګناه ته زنا ته نږدې ورتل زنا کول خو ډیره بعید ده ډیره لري خبره ده چې انسان د زنا وکي اسباب د زنا نه اختیارول تنگ پکور نه اوریدل دغه شان چې تا ته پته لګي چې یاره دې ځکه په زمانہ زنا کیږي ځکه د پلاني ځای ته لړم مجلس ته لړم لکه انسان دی میلس ته لړ شي نو د ذهن به دغه میلسیانو نه ډک شي د ګناه طرف ته زړه مایل شي د دماغ به ګناه طرف ته مایل شي نو نتیجه به سره وځي چې د دنه زنا وشي یو انسان دی غلط نظر کوي پلاره کې بازار کې پردو زنانو ته ګوري نو چې دی پردې زنانه ته وګوري نو نتیجه به سره وځي یاره چې انسان زنانه ته وګوري یاره پلاني ځای به څنګه ډنګري ځای به څنګه په دې سوچونو باخته شي نتیجه به سره وځي چې زنا ته مایل شي ګناه به تیوشي یو انسان دی د خپل نظر حفاظت کوي پردې زنانه ته نه ګوري سوچونه به ناراضي زړه به ګناه ته نه مایل کیږي ځکه الله پاک وی ولا تقربوا الزنا اې د زنا خواته نږدې مورځه د زنا اسباب مې اختیاروي ځکه دا ډیره بدلار ده ګناه ده او بدلار ده دا شان الله پاک وی چې ولا یعتب بعضکم بعضا تاسو د یو بل غیبت مکوي نو غیبت مونږ او تاسو خو دینه بغیر د انسان ژوندۍ نه تیریږي خو چې دوه کس یو ځای کیږي نو د بل سپکه سپوره چې دوه کس یو ځای کیږي نو خپل درنه د بل سپکه او دا مونږ او تاسو ته د سره ګناه نه ښکاری نو دا د جبي ګناه ده په دې سره ایمان ته لکه یو ذکر راځي چې الغیبه اشد من الزنا لکه مونږ او تاسو ته زنا کول لوی ګناه ښکاری خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې الغیبه اشد من الزنا دا غیبت د زنا نه سیوا ګناه ده ولې ځکه چې مونږ او تاسو دې ته سره ګناه نه وایو د انسان په ذهن کې پزله کې د دې هغه سپکوالی پروت چې رب د یو بل پس خبرې کول دا خبره نه ده او که چاته وي چې یاره پلاني پس خبرې مکه نه مړه دا خو دغه په مخ کې کوم هغه ته مخامخ هم کول شم هغه ته مخامخ کوه خو داغه نه پیشي شاچ کې نه دا غیبت دی ګناه ده ایمان ته نقصان رسي د انسان په ذهن باندې بوج راولي زړه د ګناه غټ تور ټاکی پیږي حدیث کې راځي په ځل عمل کې حدیث دی چې انسان ګناه کوي نو یو ټاکی به تور لګي نو دغه سره د انسان په ځل باندې تور داونه لګي تر دې حد پر ورسي چې بیا ورته د ګناه د سره د ګناه ښکارینه نو ځکه الله پاک چې ولا یعتب بعضکم بعضا نو دام د جبي یو ګناه ده چې یو انسان د بل انسان یو مسلمان د بل مسلمان رور سپک سپوره داغه کمه کو ته بل ته بیانې نو دینم ځان ساتل پکار دي دغه شان الله پاک فرمایي لا يسخر قوم من قوم اے یو قوم د بل قوم پر ټوکی مسخري نه کوي یو بوډا دی چې دغه شان
ټیټ ټیټ روان دی هغه پورې ټوکې مسخرې مه کوه، شل ګوټ دی هغه پورې ټوکې مسخرې مه کوه. تعالی الله پاک طاقت درکړی دی، مالدار غریب پورې ټوکې مسخرې مه کوه. الله پاک وایي لا یسخر قوم من قوم، که ته هغه پسې سپکې سپورې وې دغه پسې پچپوزې ملنډې کې نو دا ستا ګناه ده، په دې سره ستا ایمان ته نقصان رسي، د ایمان خساره دی. دا دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ولا تجسسوا، الله پاک فرمایي په سورۃ حجرات کې چې ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسو د یو بل جاسوسي مه کوئ. زمونږ او ستاسو چې د خپل ژوندګۍ ته سوچ وکړو کنه نو دا ټول ګناهونه دا چې کوم شروع شپږاته ګناهونه په حدیث کې منع ده، په آیاتونو کې منع ده او زمونږ او ستاسو په ژوندګۍ کې شامل دي. دې باندې غور او فکر کول چا دا په ما کې شته د ځان نو باسل پکار دي، د خپل جبه نه غافل کېدل نه دي پکار. حدیث کې راځي چې لا يدخل الجنه نمام، چغلی خور دغه شان چغل خور به جنت ته نه داخليږي. امونږ او تاسو چغلی کو نو چې کوم انسان چغلی کوي نو جنت ته نه داخليږي. امونږ او تاسو منډه سلو دعاګانې سره کو چې الله پاک جنت راته نصیب کړي. نو چې جنت غواړي نو د دې خبرو نه ځان وساته، د یو مسلمان ورو پسې چغلی مکوا، دا غیبت مکوا، دا سپکې سپوري موایا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بل حدیث کې راځي چې لا يدخل الجنه قاطعون، تعلقات او خبرې کټکون کې دی به جنت ته نه داخليږي. مونږ سکو الله د تر سره مونږ لګي، الله دروازه سره مونږ لګي، دغه شان د رشتہ دار سره مونږ لګي، جمعات کې په یو سب کې ولاړ یو بل سره موږي جنگي او یو بل ته مزرونه ډک دی لګي نه. او چې داسې انساني چې هغه د یو بل سره تعلق کټ کوي، رابطې کټ کوي، واسطې کټ کوي، رشتہ داری کټ کوي، داغه باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يدخل الجنه قاطعون، څوک چې رشتہداری کټ کوي، څوک چې د یو بل مسلمان سره سیدا تعلق ختمي او خبري ور سره ختمي نو دغه انسان به جنت ته نه داخليږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلم المسلمون من لسانه ويده، ټول احادیث او آیاتونه دي په دې باندې سوچ او فکر پکار دي چې مونږ کم طرف روان یو. هر انسان دې سوچو کې دا کوم احادیث چې ذکر شو اندازه داسې ده چې په مونږ او تاسو کې دا ټول شته دي، دا کمې کوتاهي په هر انسان کې شته دي. پچا کې به سیوا درجه سړي، چا کې به کمی، چا کې به بيخي مکمل داسې په نش درجه حسابي، خو بیا هم سنا سشتا نو د دې ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي. من سلم المسلمون من لسانه ويده، هر هغه سړی چې داغه د جبه نه او داغه د لاس نه بل مسلمان ډور په امن نه وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې دغه انسان مسلمان نشي کېدی د سر نه. زمونږ استاد د جبه نه بل مسلمان په امن دي، سوچ دیو کې هر انسان خپل ژوندۍ ته د ما استاد د لاس نه بل مسلمان په امن دي چې در کومه پورې د انسان وسرسي دراغه پورې بل مسلمان سره زیاتې داغه خپېوال هغه تکندې اوس یو مسلمان چرته په سخت کې راګيري نو بل مسلمان ور سوي یاره پرې چې پته ورته لګي، یاره غټه غټه به کولی راګیر شوی دي چې پته ورته لګي نه، داغه سره مدد وکا، داغه سره لاس پمات، داغه سره لاس پوخه منډه تړه ور سره وخه چې کمزې پورې دی وس کی. او چې داسې نه کې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی من سلم المسلمون من لسانه ويده، هغه د سره مسلمان نه دی مسلمان چې د بل مسلمان په درد باندې دردمن نشي، د بل مسلمان په خفګان باندې خفګان نشي، دغه شان د بل مسلمان په غم کې شریک نشي، داغه په نقصان باندې خفه نشي. نو مونږ او تاسو له پکار دي چې دا کمې کوتاهي انسان د ځان نو بس یول زو او بیا تاسو دا خبرې زما د خلی خبرې نه دي، دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو چې د خپل ژوندۍ راهنما ګڼو، مونږ او تاسو چې د خپل ژوندۍ د پاره یو دیو ګڼو نو دا د هغه د خلی خبرې دي. کو شری مونږ د هغه تابعداري وکړه نو دا زمونږ او تاسو ژوندۍ به خسته شي، زمونږ او تاسو آخرت کو دا هغه تابعداري نشته نکو او نشوا نو بیا ناکامي ده په دنیا کې او په آخرت کې. ځکه الله پاک وی اطیع الله او اطیع الرسول، چې د پیغمبر تابعداري وکړه بل ځکه راځي مې یطیع الرسول فقد اطاع الله، کو ته چې د الله پاک تابعداري وکم او داغه تابع دي شم نو من یطیع الرسول، چې د پیغمبر تابعداري وکړه نو داسې شو چې د الله پاک تابعداري وکړه. نو دا ټول خبره د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دي، په حدیثو کې دي، په آیاتونو کې دي چې دا مونږ او تاسو په خپل ژوندۍ کې راوړو. الله پاک فرمایي چې والذین هم عن اللغو معرضون، د مؤمنانو صفات بسی چې دی به د لغو خبرونه، پردي غیبت نه، د پردیس پکې سپوري نه، بل پسې د پچپونځي ملنډو نه، د بل پسې استهزاء کول نه بزان ساتي. والذین هم عن اللغو معرضون، دی بزان ساتي. بدغه شان علما کرام فرمایي چې فإن کثرت الكلام بغیر ذکر الله قسوة القلب، چې داسې خبرې چې انسان ناشتي ګنټه په ګنټه مونږ او تاسو ناس یو بل سره غپې شپې دغه شان ګنټه نه په ګنټو انسان ناس ملګرو سره په بیٹکونو کې په لارو کوڅو کې او داسې خبرې شټول لغه خبرې. نو علما کرام سوي چې فإن کثرت الكلام بغیر ذکر الله، هر هغه مجلس چې هغه د الله پاک د خبرونه، د الله پاک د تذکرې نه بغیر ختم شي، په ګنټو خبرې وشي، د الله پاک تذکرہ پکې ونشي، د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دغه اخلاق پکې بیان نشي، دغه احادیث پکې
کې بیان نشي. نو قسوة القلب دغه مجلس د انسان زړه سختي، د انسان په زړه باندې تو ټاکی لګي، دغه انسان زړه سختيږي او ګناه ته بیا ګناه ورته د سره ګناه نه ښکاري. نو چې کوم ځای کې انسان مجلس کې کینی اول خو پکار دی چې داسې مجلسي چې خالص د الله پاک د ذکر مجلسي، جمعتونه، مدرسې، دغه شان درسونه، دغه شان د فضائل اعمال درس دي، دغه شان نور حدیثو کتابونه پای کې کېناستل چې بس صرف د الله پاک خبري، د پیغمبر پاک خبري. کنه داسې مجلسي چې عام مجلسي نو پکار ده چې پای کې د الله پاک نوم یادېږي، داسې خبري کیږي چې پاغه سره د انسان ایمان مضبوطیږي، داسې خبرې نه چې هغه باندې د انسان ناغشتي ایمان زی. مونږ او تاسو له پکار دي هر انسان له دا سوچ پکار دي چې دې اړې خبرې ته سوچ کې. بعض انسان بداسي په بازارونو کې په کورونو کې چې هغه به رزي داسې خبره کړي، داسې لکه حدیث کې راځي چې مؤمن با ماخام به مسلمانی سر به کافری، سر به مسلمانی ماخام به کافری. د څه وجنه چې دې به غافلی د خپل اعمالونه، د خپل اقوالونه، د خپل وینانه چې رزه سوي ما وسکو کو دې داسې کوي. نو دې به داسې خبرې وکړي چې به د کفر خبري، نو هغه خبرو به کفر ته تلی. دې به داسې خبرې وکړي چې به د شرک خبري، نو هغه خبرو به مشرک شوی. نو هر انسان له پکار دی چې خبره کوي نو هغه دی اول تلی چې زه دا خبره د خلینو روباسم، یاره زه د پلاني سره معامله کوم، په دې کې زه د دې ساروي به ویم، د دې سیس به ورته ویم، دروغ ویم، کوریشا ویم، آیا زما لپاره نقصان دی که پیدا ده؟ نو خر خبره ته سوچ پکار دی چې انسان مجلس کې ناشتي، معاملات کوي، د خپل کور والے سره وخت لري، کور کې بچو سره ناشتي، مسجد کې وخت لري. نو هر خبره ته دی سوچ کوي چاہے زما دا خبرې د نقصان دي او خود فائدې دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې الا کلکم راغ و کلکم مسئول، اے پتا سو کې هر کس هغه مشر دی او داغه د پاره کشران شته دي. زمونږ استادو د پاره زمونږ د جسم دار عایا ده، لکه څنګه چې بادشاہ دغه لپاره عوامي دغه شان دغه ماته خلکی. زمونږ استادو د پاره د جسم د ماستا خپيري، د ماستا لسونه دي، د ماستا جبه د سترګې دي، پوزه ده، چې مونږ او تاسو د هر اندام معاینه کو، د خپل گریوان کې سرخ کته کو چې ما د نن خطو باندې تللو کړل، آیا دا تل د الله پاک د خوشي وو کنه د الله پاک د ناراضتیا سبب، آیا ما نن خبرې وکړې دا د الله پاک د رضا د پاره وي او د ناراضتیا د پاره وي، ما په د دین کارو کو او کنه د دین نه خلک منع کړل، ما په خلک سپک کړل او کنه خلکو زړونو کې مینه واچوله. هر اندام شدید دی به تپوس کیږي، الله پاک ته انسان مخامخ کیږي. او لکه حدیث کې راځي چې خیر الناس من ينفع الناس، په خلکو کې غوړه خلک، هر انسان دا غوړي چې راځي په خلکو کې غوړه شمه او ماته د خلک خصړی وي، نو خصړی به خلک کله وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر الناس من ينفع الناس، یره زه اول زه غواړم چې زه د خشمه نو حقیقت په پسو چې زه تاسو ته فائدہ در رسوم، پلانی ته فائدہ رسوم، ابل ته فائدہ رسوم، بل ته فائدہ رسوم، نه علاوه به زه حقیقت ځکه د پیغمبر پاک خبر هغه دروغ نشي کېدی، هغه کې بالکل یو تر دروغ ناراضي. نو چې دروغ پکې نشته نو انسان با حقیقت پس باندې چې د بل مسلمان ته فائدہ رسي، د بل مسلمان د پاره خېګړه کوي او داغه سره منډه تلوي. دا شان هر انسان له پکار دی. قران پاک کې راځي و اذا قلتم فاعدلوا، یک کله چې خبره کې کله د انصاف خبره کوا. دا اصحاب کهف واقعیا کې لکه سورته کهف کې ذکر کیږي، کله چې خپل مرګرو ته وي چې ورشه او د بازار نه سره وړه نسوي ورته وليتلطف ولا يشعرن بكم احد، ته چې زی بازار ته او د خوراک سکاک سره وړي نو ته په خپل خبرو کې نرمتیا راولا، لهجه نرمه کا چا سره سخت خبره مکوا، اسنه ستاده خبره نه چاته د چا زو او درديږي د دین نه علوم شي چې دا خو مسلمان دی، داسې سخت خبرې کوي، دا خو مسلمان دی او د ګناه کار کوي، دا خو مسلمان دی او بل پس کنځلې کوي. نو داسې لهجه اختیارول، داسې خبرې کول چې هغه زمونږ او تاسو په ځل کې مینه پیدا کوي، نفرت نه پیدا کوي. دا شان موږ او تاسو د موسی علیه السلام واقعیت سوچ کو، کله چې الله پاک ورته وی چې ورشه او فرعون ته دعوت ورکې نو سوي ورته فقولا له قولا لینا، داسې نرم خبرې وکړي او نرم دعوت ورته ورکې. نو دا هغه کافر او الله پاک ورته نرم خبرې ورته وکړه. نو زه ته مسلمان سره خبرې کو، زه ته خپل رور سره خبرې کو، ځکه راځي چې المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوه، مسلمان خو د بل مسلمان رور دی، یو مسلمان د بل مسلمان رور دی. نو چې موږ او تاسو د خپل رور سره کم از کم داسې لهجه کې خبرې چې داغه نفرت نه بلکې داغه مو سره مینه پیدا کیږي.